الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا. الله أكبر كبيرا. آية نمبر 10 سورة الروم. دمر دلائل د الله د وحدانیت ذکر شو. آخر کې دعوت توحید چې د څه لپاره دلائل ذکر کیږي داغه ذکر دی چې د الله د عبادت لایق د خپل مخ د عبادت لپاره داغه مخته داغه دین ته برابر کا. دا داسې دین دی چې دا فطرتي دین دی، یعنی په هر انسان کې د دې فطرت مطلب دوه دی. فطرت الله التي فطر الناس عليها، الله جل جلاله تمام انسانان په فطرت باندې پیدا کړی دي. د فطرت معنی دوه دي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي کل مولود یولد علی الفطره، هر ماشوم چې پیدا کیږي د په فطرت باندې پیدا کیږي، یعنی په اسلام باندې پیدا کیږي. فابواه یهودانه او یمجسانه او ینصرانه. بیا مور پلار یا کله يهودي جوړ کی، کله ته نصراني جوړ کی، کله ته مجوسی جوړ کی. مطلب دا دی چې بچی چې کله پیدا کیږي نو د مسلمان پیدا کیږي. بیا په دې باندې اشکالات نور ډیر راځي. بیا دغه توجیه په دې کې دا ده چې ماشو فطرت نه مراد دا ده چې په تمام انسانانو کې کوم چې الله جل جلاله پیدا کړی دي په دې ټولو کې د دین د قبلولو صلاحیت شته. کوم انسانان چې الله جل جلاله پیدا کړي کله هر مذهب سره تعلق لري، خدا هغه سخت د څه جوړ کړی چې هغه د دین قبلولو صلاحیت پاره کې شته. دغه ته فطرت وایي. فاقم وجهك، بس برابر ک خپل مخ للدین حنیفا، هغه دین ته چې پاک دی، د شرک نه پاک دی. فطرت الله التي فطر الناس عليها، فطرت الله هغه دی چې الله په مخلوقات پیدا کړی دي. تمام انسانانو په دغه فطرت باندې پیدا کړل چې دوی دین قبول شي. دویم دا چې د تمام انسانانو فطري دین چې دی هغه اسلام دی. بل دین چې دی هغه کې به د فطرت نوځي. صحیح دین چې هغه د دنیا کې هم صحیح رهنمایي شته کې او په آخرت کې هم هغه اسلام دی. لا تبديل لخلق الله، نشته د بدلیدل د الله پیدا او اخلاق. د الله فطرت دین اسلام باندې پیدا کړل دا نه بدلیږي. ذالک الدین القیم، دا مضبوط او صحیح دین دی. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن زیاد د خلقنا نه پوهیږي. منیبین الیه، رجوع کوونکي دي الله ته. واتقوه، یریږئ د هغه نه. واقیموا الصلاة، لمونځ کوئ. ولا تکونوا من المشرکین، او مه کیږئ د مشرکانو نه. دا دعوت د دین ته چې چېرته کامیابي غواړئ نو منیبین الیه، الله طرف ته رجوع کوونکي جوړ شئ. واتقوه، د هغه نه ویریږئ. مونځ کوئ او شرک مه کوئ. ولا تكونوا من المشركين، او مکیږئ د مشرکانو نه. کوم د مشرکان؟ من الذين، د هغه کسانو نه فرقوا دینهم چې خپل دین ټوکړې ټوکړې کا، خپل د مرزه مطابق په هغه باندې عمل کوي. یو دین برابر نشته. کوم دین چې د يهودیت دی هغه خص کړی دی، که نصرانیت دی خص کړی دی، که مجوسیت دی په هغې صحیح نشته. وکانو شیعا، شو دا دینونه د دوی ډلې ډلې، شو دا خلق ډلې ډلې.
كل حزب بما لديهم فرحون. هر یو ډله په خپل هغې باندې خوشحاله دي. یهودي نه تپوس کوي هغه ټول کې حق خو مونږ یو. بت پرست نه تپوس کوي هغه زموږ شان حق خو په دې دنیا کې څوک شته نه. هر یو خپل هغې ته خوشحاله دی. لیکن شکر الحمدلله چې هغه صحیح دین زموږ رسېدل دی چې اسلام دی. فاقم وجهك برابر کا خپل مخ للدین حنیفا دین ته چې پاک دی. فطرت الله التي فطرت د الله هغه دی فطر الناس علیها چې الله په خلق پیدا کړی دي. لا تبدیل لخلق الله نشته بدلیدل د الله پیدا وخلرا. ذالک الدین القیم دا مضبوط دین دے. ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن زیاد د خلقنا نه پوهیږي. منیبین الیه رجوع کوونکي شی الله ته. واتقوه ويرګي د هغه نه. واقیموا الصلاة او منځ قائم کړئ. ولا تكونوا من المشركين او مکی گئی د مشرکانو نا. من الذين دهغ کسانونا فرقوا دینهم چې جدا جدا کو دین خپل. وکانو شیعا او شدو ډلې ډلې. كل حزب هر یو ډله بما لديهم فرحون په خپل هغې خوشحاله دي. غسل کې سنت څو دي؟ اولنۍ جوړه تاسو به راځي ډېر ښه دی. رفیق ډاکټر صاحب وایي څه جزاکم الله. دویمه جوړه اوس وګورئ وایه جزاکم الله. درېیمه جوړه به اوس ووایو. درېیمه جوړه چې په هغې کې درې دي ستاسو ورته غوږ شته هسې کاڼه شي خو نه یې ته راوځي غوږ ورته کېدی. درېیمه جوړه چې ده د هغه دا ده چې د ټول سر مسه کول. څه شي لږه مسه چې نو هغه خو فرض و که نه او ټوله مسه څه شی دی سنت. د ټول سر مسه کول سنت دی. د غوږونو مسه کول سنت دی او د ګیرې خلال کول سنت دی. د ټول سر مسه د غوږونو مسه او د ګیرې خلال. په دې جوړه کې وینځل نشته ښه. د ټول سر مسه ده د غوږونو مسه ده او د ګیرې خلال دی. یو کس یې ووایه جزاكم الله. اللهم صل على محمد وعلى آله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.